بجلال ذاته هذه بس څنګه ترجمه کوي پلان کیږي کې شرح قائد پلان کیږي کې شرح قائد پوره کړه په چې دا من راغلی پوه دا بس څنګه وای دا دې به ترجمه څنګه کوي هاوی نزدش دین لري نه څه نزدش ها نزدش هاوی هذه الحمد لله المتوحد علم خیالي وس په دین وکتو مونږ کوي خو ما تاسو مخکې نوې بعد سلیو پیژنه بعد چاو پیژنه بعد سلی دا بعد سلی چې دا څه ته وایي ها چې مثال د فعل کوي دا ته برا ما سره وړه د خیالي باندې لپاس یو دغه او ساته په دې شی دی چې ګوره یو زمانه تیر شي ده ګوره دې کې څومره کتابونه دي ګوره په دې کې دې ته مجموعه الحواشي البوي وي اوري په دې مولا احمد جندي سره د منهیاتنا په دې شرقایت هر شکل ده او علامه خیالي په شرقایت کړل عبدالحکیم شالکوټي په خیالي لپاس کار کړل جامع التقاریر په عبدالحکیم شالکوټي لپاس لګیا دی دا عجیب شی دی جامع التقاریر اوري او بیا په اخر کې بیا قول احمد دی په خیالي باندې او بیا ولی الدین او کفوی دی شجاع الدین او محقق شریف دا په دغه لګیدل دا زړه خزانه ده عجیب شی دی او دا ما دې چې کړل تاسو نه دا نه دا ما ټکی پټکی نامه یاد کړل د شی دې دا غوړي کنه په دې چې لګیم اوس د دینه ټول ملغلري چې مناسب طریقې سره پوښي څه زما ذهن کې چې الله پاک دې ډیر لول نه پس یو دغه جوړ کړل یو مرتب ترتیب کنه ناغز لګیم ان شاء الله تعالی پوښي معارف العقائد په نوم ان شاء الله تعالی ښه خیر خدای کړو خیر او دې دا څه خبرې کوي کنه څه به ته وایم یا خلک د اردو شرح ګوري اردو به سره کیسه نو شي چې کومه د اردو شرح ولم زم چې په هغه وخت کې اردو ولا څوک نه ونه او دا اوس اردو ولا دینه د تشي ترجمه دي دا ما تاسو ته هغه مدد مې بیا مونږ کنه چې د ایصال معنی سره یعنی دا بعد باء الملابسه یعنی باء الصله دا بعد الصله ده يعني ما توصل معنى الفعل او شبهه الى المجرور څنګه ما توصل دا یو عبارت بل شان نور دې خبرې دي چې تکومه بس دې به ګران شي بس دا په لیکلو کې په تفصیل سره به ان شاء الله دا راوندوم او دا شنو یا به دا خبرې دي کنه چې سره سپینو خزانه چړې بیا ومي دا کتاب دی پوښي دا لګي دا جامع التقاریر په عبدالحکیم شالکوټي لپاره پورته پوښي بهرحال اوس د شکار به وکړو دا علامه خیالي څه وایي دې خو ماته ګورئ ها دې وایي ته به د شرقاید څنګه جوړې دلته دا شرقاید ته به دې المتوحد بجلال ذاته دا اصل کې د متوحد دا د دې ترجمه وسنګ کې خو شي په وګوره چې ګورځ تاسو ته مخکې دا خبره کومه دا بانه دا با دا سله شو او سله د دغه توحد شو او دا ما تاسو وی چې سله څه ته وای ما توصل شبهه الى المجرور بس تقه کار دی چې دا د تر رسینه پوه شي په د تر ورسي او یا ساته د دې کمال دا دی کله چې بعد سله راشي همیشه د سله باچی دا مخکې دا فعل لکه ما تاسو وی اوري رغبا عنه رغبا اوري او رغبا الیه یلک دعا علیه او دعا له دا لام او ګره ټول کار د دې شو چې کله د دې په سله کې اعلی راشي کله په سله کې لام راشي او چې لام راشي نو دا غنه دعا مراد ده د چا لپاره د خیر دعا کول
او چې علیه شین بیا څه خیرې چې ورته وایي او درغه به دا اله او دا عن دلته علا او دلته څوک لام صلیب دي ګوره او دا یو پوره باب دی که دا تاسو یو کتاب دی که نه ته خیمه جي هسې خو لکه د لغتو ډېر کتابونه دي ټول نه غټ لسان العرب دی او د ټول نه غټ لس جلد پوه شوی پې هغه چې د قاموس شرح ده تاج العروض ده اوس به راشي دلته ما سره بل سواد کې ده پوهېږې پې او ما ډېر په معرفت الکافي کې دې نه کار اخیستی دی نو ډېر خو هغه خزانه د علم ده د لغتو ده خو یو کوټه کتاب دی المصباح المنیر علامه فیومي رحمت الله علیه کړی دا به ځان له پیدا کړي دا کومه په پېښور کې بیا مونږ دا ملاویږي نه نو انشاءالله ما به دې دغه دوکان کې ته ما راوړی انشاءالله زه تاسو ته چې دا کتاب اينما وجدته بیا یې مې وایخلی هغې کې دا کوشش دی کوي که نه چېرې دا ځکه چې مخکې دا زه به تاسو ته پای کې چې وښیم چې ګوره دا فعل دی او وروسته به دی به کله وایي لام دی کله دا او دا د فعل د معنا اوړي راوړي د سره دا کومه دغه ده دې وخت کې دا باب نه دی لساقي نه به دا با د مصاحبتي نه به با د ملامستي نه به با چې هم د استعانتي با یو با سیز د کول کنه او د دې چې کوم دی په یو مثالو کې د دې تطبیق کول موږ چې ادب عربي نو به دا کوشش تاسو کوو ما دا یو فن دی دا مې بده کې خو ولې هغه مونږ دوی بس کسان چې پیدا شو د به همت او د په خدای د ما دې کې به دا د تبیین او تبیین کتاب دی ما به دا دې کې ما تستقاب دې کې ما کار کوم او یو کتاب مې مرشد زی ته کړو پای کې باغ کار کو یو بل کتاب نظام رسیب یو بل ابراهیم رسیب دا تخصص هو به دا چې به مرشه وي کنه چې څه ته مې خو تعالی بدل نه پټای دې بل غاړي تراله هوري دا زب دا خیر دی دا خیر دی دا غيو ابزيو زیاتی غونډه شي درستو دا دینه مرتبه بعد دا دورې نه پس پکار دي سره دې پای کې وخت کی زه ته وایم کنه اې دې سره به د توحید معنی خو یواله ده کنه دا یواله حاله ده چې دوست تاسو نه کټ کې توح کله چې دې په سله کې سره سله کې چې راشي دې معنی راوړي د دې معنی ځکه کوم څوک استقل وخلق هو الله يودك كان نقول هو الله احد احدنا وحد يحدو تو يوالي توي مجرد يوداي بتفاعل ده نو زغونه هنا شي کنه اقا وحدت يوالي توي او توحد کوم باب تراغه نو پکاره دې يوالي خبره کوي نه دا هله چې فسره کې څوک نه راغله او دې له فسره کې سره راغله بار چې کې دې بار راغله بس د دې معنی استقلال شو نو ته به څنګه وې الحمدلله الله حمد تمام حمدنا په تمام زمانو کې د تمام فاعلانو نه پوشه للمنحسن لله خاص حسی الله چې هغه مستقل دی داغه په ذات کې چې کوم جلال پروت دی په دې جلال کې هغه چې کوم دینو داغه سره څوک شریک نشتا په دې کې هغه سره مستقل دی او تفرد اومل شي تفرد په دې کې تنها دی په دې کې څو متفرد دی په جلال د چا کې د ذات کې دا مې بعد چا کړه بعد سلی کړه او لکشان د تاسو خیالي ته کته وي الظاهر ان الباء دغه کنه سله تشي وې دا خو ته ماته لغت تلاشه چې دا په سله دې کې چې توحید کې چې باراشي ویاو کنه يقال توحد بذاته دې چې دا کله یقال وي دا څه نه چې د استاد نه دې یقالو نه د لغت په کتابونو مته بور حاصل له د لسان العرب کتلې دنه مخکې کوم کتابونو یا به القاموس یا به شها دا کتابونه یا چې کلام د عربونو خبر وي خبيرا بصيرا وي پوه یقال په کوم ځای کې ویل شي په لغت د عربو کې ویل شي دا یقال ګوره دا تمریز چې غد مجهول د بیان د پر د ضعف نه دا نه دلته یقال کنه پوه دا تمریز د پر نه د تحکیم د بار ده د چا لپاره ده د خپل خبره خو محکمه کوي وي په عربو کې ویل شي توحد بذاته اي تفرد به پدې کې سره پدې کې او بیا به څه واستقل نو معنی تفرد او استقلال شو چې په سره کې بار شي تفرد او شو هغه یو ده او دوه دي یو ده هغه خبره ترشته دلته استقلال او متفرد دی په څه شي کې په دقه په جلال د ذات کې نو به معنی ټول وکا فمانا التوحد بجلال الذات چې تفرد معنی ته وکړه استقلال دی وکړه څه معنی په دې جلال د ذات کې داغه د ذات یو وری خبره وشونه
په قل هو الله احد کې چې سویما هغه دلته نشته. دلته سمانه ها منا دا رسو په دې جلال د ذات کې ذات یو د قصه په نشته په دې جلال د ذات کې چې وصف د عظمتونو واجب تعالی له ثابت دی په دې وصف کې ځان ته بس په سر کې ښکار ولاړی کنه یره چې فرعون وای زجلی زمات جلالت ما ته جلالت حاصل لې یا نمرود وای کنه نو چې چا دې وجنه خدای پاک د خپل جلال په دې کې ما سره شریک نشته نو چا چې د دې سر چوت کړل د دعوی کړل خدای پاک هغه شرمول لې دا په دې پوزه کې څه نه نويس ماشه او ماشه سوره ضعیف ده نشي دې ضعیف ته الهي چې ورې بس مړی څنګه دا په کوم ځای کې نو داغه په دې کونه کې نه نويس خو په دې څه کې نه نويس په دې کې هم نه وته خو په کوم ځای کې نه نويس په دې پوزه کې او په پوزه کې د قانی نه پرته لکه دنه هډه کړه دا پوز سره منګه پوګ دنه بګې ته وډه کې ویا به تر وباسه دنه دا خټې دي ټوله دې خټو کې لار څنګه طرفدار څنګه وو هغه عجب دغه دي څه څنګه شو دا خدای پاک نه دې ته وځه او کوم دې ځان ورسو دې دنه دې مضغوط ځان ورسو او بیا به او چې مضغوط ځان ورسې مری وکنه مری ته بل کو بوچ غواچو په خطا کې دې غریب سالي خو لیکن دنه د کوم ځای ته ورسېد مضغوط مرض د دنه کوشو او بیا هم ژوند دی ها څه شي او دا به کې وای ګړو مو وای دا به علم کې دا دې په دې باره کې معلومات کړې واز د خو واعظ نه سبق ویل د محقق نه سبق نه ده خو د واعظ نه سبق ویل ها دې ګړو مو او هغه ته ځدن لاړو بیا سره د ګډوالي نه هغه دومره زور پاجو او چې وېدل دا ګورسته څنګه راځي کنه څوک براغه ملما لول به شو باړې پروتو دا سر مې خوه امر کېدم نو اته وام نه چې به د یو ځکه ځواني حیوان باندې یو دم د ادم د هوا د جنمري لیکن نه مړ کېده د درې مسیستا او وی په دې وهلو کې ځنه ساو او فرعون سے هغه نه څنګه مستی وکړه پوښې په څنګه د الله لشکر سره دی روان شو چې زم سوکم اوري هم من شو دیګری نس نو څنګه کو لولې خا شو په پاک کې چې کوم دی د اسنو دا نه کوزیدو اسو ته ځکه چې اسخو منه هغه ځینې خبرې دي چې دا نور حیوانات هغه په پویګي دا دغه په پویګي پوښ خو انسان نه خدای پاک د خبرې پټ ساتي دي نه ته وي څوک نه کوزیدو نور لاړو د ځاست کوزیدو اسو چې دا خوړی کنه چې جبرئیل السلام چې دا دغه سره وخته او چاپه ګل راوچو چې مخ کې بس اسو دنګ او بیا خلار روان ولار نه بندې دي بس د بو د بو څو ولاړ دي پوښه په دې ولاړو بو کې روان دي شي لکه بس لکه اش غار شي روان دي کوم ده او دا ټول لخر حتی چې ټول وته کوشو کنه بیا الله پاک پته چي دغه ټیم کې بیا دوی امنتو نور غته علم نشته خو موسی او چې شه ها هارون چې کوم رب یاد او پاک ایمان نور او اعلان اوس سره زبر خو دې بل شانته خبرې کولې اوري او موسی عليه السلام خو د مختصره وتلګیاو پوښې په ولغه نه کېدو نو دا خبره ځان پې کنو ولې په جلال د ذات کې چې چا دا وکړه نو څه کار سره کړل پوښې په او دا وسم دغه موسی دی کنه د موسی نه مراد نو وسب د موسی دی دا طالبان په اوس په دې زمانه کې د ټول فرعون څوک امریکا څنګه به وډه بونه یعنی ما ته دې غاړه د خراسان وی دا دغه برازي دا نه وي چې موږ اوس مهاجر روان دي دم غلط خبر نشو کوله هیڅ ټیم موږ څنګه نه الله قیامت کله ده یو ته بودا کمې ده اوس موارد وي چې په عراق کې کوم دغه کنه چې کوم آبادی ښکار شوی په بوکو بودوم نشته ټول دنیا وبنشته دا بو چیږي په دې دوران سره دی بس ابتدا دا چې پرد کې 15 کال تیر شي بیا څه کوي وبسال بیا بدل تم د کوی خلک جوړی لا فلا خلک بجوندي کوشش وکړي چې وبچ دا کوټه نه ودې خلک نه به هجرت او وزیرستان غرونه خلک راکوش ځکه ته خو غرونه کې جوړ نه نو کم ځنه برش باران نه به غرونه کې بنشته دلته خدای دې دا وبو خامخ را وندېږي دا مخ خدای نه ولې ګره دې کنه پر دې ته خو به اوري
دلته خو ټول وبو کنه چې موږ په اخر کې موږ کې خرابې کوخه اوري دا والله و نمبر دې پسې چې کوم دی موږ هم خيار وسه ټینګ وسه صحیح دی والله پوه ها انت لا تاسو دا څه خبره وکړه ما سره ته وې نو دغه دار فرعون خو په چاو په دې چمپل او عاجزانو کې بده کې ور دا و منډي والے نه بوټانو نو سر ټوپکو په دې ټوپک رااله په ولا اوري کنه اوري نو په دې شیم پکې پوه به دا څه خبره زما د مخه پوه دا په ازبکستان په دا کې اوري دا پراتو والله دا طالبانو پراتو مړه شهیدان شي د دین خوشبو ده یو ما د خشګو نه مارا وسګ مولا ورکړه په دې شو کې اتلس میاشتې په دې شو کې پروت پټو او مارا وس ما ته خپل خبره کوم د چې مو دا کو دا عمله چې څنګه دا شو کنه او دا کوم په دغه تړلو او دې تړلو دې سره وشتلو بیا وجلو دلته نو دا شاته دغه نو په دې د شو خوشبو وګم خوشبو کوسته وګم تر روان شو دې خورالم زه په مزار کوم او چې دې خورالم دا حزب وحدت ولني دا وجل شو دي طالبان وجل دا پراته په خدای یقین وکړه دلته مسکیون ما سره په خپل دغه امیر دغه ور سره گورنر را سره په خپل نو هغه ته مې دا څنګه مې والله د سپید دې حفاظت کوي طالبانو سپید حفاظت کوي او چې دې خوراله مدابل څو امه ولیدو کنه نو سپید به لګیو په دې مړی کې او په دې اډونو کې خلو ور کړو خوړی مې هلته دغه سپید ساتي او دلته چې کوم دی څو سپوت به وکړه بیا اعلان وکړو مزار کې چې سپیچ دې لیونی شي دي ځکه دا غوښه خړلې کنه غوښه نور مردار چې دې لیونی کړو نو بیا چې حکم وکړو پوښې په او ما ځم کلشن کوو خو داس مې کوه سپې مانوش مې یاره خپل کړ کې زه دې مشته سپیزان لولې پوښې په او خو لیکنه سپیچ کوم دی دا شګورو دا کار پر هغه په خپل سترګو لیدل اورې کنه اورې نو ځته دا شدت فرعونیت او د نموریت په مقام چې دی راغی نو خدای پاک په دغه څه دا هغه بشرا پیدا کو څه ته وخدو نو فمان التوحد بجلال الذات دلته به ترې چې الله یو دی اوره الله یو دی ترجمه چې شرخیب وي د شرخیب شروع دي پوه خبره نه دي نه د اصول نه د قواعدونه نو دلته د الله د ذات یو دی او سره د جلال د ذات نه ورګه ته پوه دا د کوم سټیشن نه لګي هاوي دلته د ذات یو والی خبره رښتره سره نه وسنه وای معنا به د توحید بجایزات څخه عدم شرکت د غیر د سره په جلال د ذات کې پاتې ذات د یو دی هغه قول والله احد ولا کافر دلته خبره رښتنه بیا دوه خبرو کې په جلال د ذات کې یا په ذات جلیل کې اما تاسو وی کنه او یا دا یعنی مطلب دا دی چې د مخ کې نه جلال الذات نه جلال مصدر دې ته مضاف کړل یا مخ کې دا سو الذات الجلیله سادسو چې خو بیا هغه د جلیلین جلال رواغس او دې ته وای مضمون د جملې دې ته سوې مضاف کو دیتا پوښ کنه الله نهج حصول صورت په حصول صورت کې سو کوئی دا مخ کې نه حصول صورت ته او سو کنه الصوره الحاصله تو باصل کې خدای الحاصل مصدر راوي او دې ته مضاف کو مضمون د جملې شو اوره اوس دا مړي سپټم شو دی کنه نو اوس ټیم نشته مثلا غون ته په دې چې په ساعت خو ما یې الګ بتوم